دا ملګری تپوس کوي چې یو دوه درې رونه دي او ماشاءالله ښه پیسو والا دي او هغه دا تپوس کول غواړي چې زمونږ کور والا نو هغه باندې قرباني واجب ده او که نه ده او که چېرې موږ قرباني وکړو د هغې غاړه خلاصېږي او که نه خلاصېږي. نو لومبنۍ خبره خو دا ده چې د قربانۍ تعلق ذاتي ملکیت سره دی چې کله د یو انسان په ذاتی ملکیت کې 7.5 تولې سونه وي یا 52 تولې چاندي وي او یا د 52 تولې چاندی برابر پیسې وي او د اختر په 3 ورځو کې لومبنۍ 2 او 3 ورځو کې کله د سره دا دوره پیسې برابر شوي نو په داسې کس باندې قرباني واجب شي. دا یوه خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې زنانه عام طور هغې سره د غوږ د غاړې یا د لاس یا د ګوتو کالې وي نو د هغې دا تصور وي چې کم کالې زنانه استعمالی نو په دې باندې نه زکات شته او نه قرباني شته. نو دا یو غلط تصور دی. سونه چې زنانه سره نه که نارینه سره په هر شکل باندې وي هغه به مال کې حسابېږي. نو که چېرې په دی باندې دی سره خپل ذاتي ملکیت دومره وو د زنانو سره نو په دی باندې قرباني واجب وه یا به آینده لپاره قرباني انشاءالله واجب وي. که په دی باندې قرباني واجب شوه نو بیا د خاون قربانۍ کولو سره د ښځې غاړه نه خلاصېږي هغې باندې په ذات خود قرباني واجب ویږي. دا ملګری تپوس کوي چې د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې قحط راغلی او عمر رضی الله تعالی عنه دا اډر ورکړی چې څوک غلاو کړي د هغه لاس نشي کټ کولی. همدې د دې واقعې باره کې معلومات کول غواړي نو دا واقع جي منګړت ته د دې هېڅ حقیقت نشته او عمر رضی الله عنه په دور کې داسې قسمه څه واقعه مخې ته نه ده راغلی. دا ملګری د رضاعت باره کې د یو مسلې تپوس کوي چې کله یو الک د یوې بلې زنانه پای اوس کی نو په دغه الک باندې دی دا تپوس کوي چې د دغه زنانه کومې لونه حرامېږي. آیا صرف هغه لونه حرامېږي چې د دغه پای اوس کلو نه مخکې دغه زنانه پیدا شوې وي او که د پای اوس کلو نه پس چې کومې لونه پیدا کیږي نو هغه ور باندې حرامېږي؟ نو جواب دا دی چې کله او تاسو چې کوم سوال کې ماته تفصیل بیان کړی دی هغې کې دا خبره ده چې یو هلک دی او هغه د خپلې پپو یعنې د پلار د خور پایس کلی دی. نو ساده او سمپل خبره دا ده چې کله ستاسو د سوال مطابق یو هلک د خپلې پپو پای اوسکل نو د دغې پپو چې کومې لوڼه دي خوا هغه د دې پای اسکلو نه مخکې پیدا دي وروستو پیدا دي لږه موده پس پیدا کیږي ډیره موده پس پیدا کیږي لږه موده مخکې پیدا شوي دي ډیره موده مخکې پیدا شوي دي خو چې د دغې زنانه نه کومې جنکۍ پیدا شوي دي نو هغه د دې هلک خویندې دي او هغې سره د ده نکاح هغه حرامه ده. دا ساده خبره ده. دې کې دا خبره نشته. عوامو کې دا خبره مشهوره ده چې صرف هغه جنۍ په دې هلک باندې حرامېږي چې کومې جنۍ سره د یو ځای پیس کړي. حالانکه خبره داسې نه ده. خبره دا ده چې د دغې زنانه تمام اولاد که هغه هلکان دي نو هغه د درونه دي که هغه جنکۍ دي هغه د خویندې دي خوا هغه وخت کې پیدا شوي وي خوا 10 کاله 20 کاله هر څومره وخت پس چې پیدا کیږي هغه به د خویندې حسابېږي. دا ملګری تپوس کوي چې محرم به کله شروع کیږي دی دوبۍ کې دي او د محرم د روجو تفصیل غواړي. نو محرم خو دغلته مقامي چې کله اعلان وشي نو په هغې باندې به ستاسو یکم محرمي نو چې کله محرم شروع شي نو دا د اسلام په محترمو میاشتو کې یو لویه میاشت ده او د دې د روجو دا 10 محرم چې دی دې ته یوم عاشورا ویلی شي. د دې روجه د سنت طریقه ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا روجه به نیسله. یو پیره ورته صحابه کرامو ووی چې حضرت تاسو هم دا روجه نیسئ او یهود هم دا روجه نیسي. نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایل چې زما خو په هر یو کار کې د یهودو مخالفت مقصد دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې موږ به د یهودو مخالفت کوو. هغه یو روجه نیسله ځکه آینده کال ژوندی یم نو دینه مخکنی روجه به ورسره یو ځای کوم
یا به سره روستانه روزه یو ځای کوم. ان د دې حدیث پر اړه کې بهتره داده چې 9-10 محرم روزه ونیسل شي یا 10 او 11 محرم روزه ونیسل شي. الله جل شانه ورل ډیر لوی ثواب ورکي. او دا 10 محرم ورځ چې ده نو دا د تاریخ په حواله سره ډیر لوی ورځ ده. په دې باندې اخکا د حدیث پاک کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای په دې ورځ باندې الله تعالی په قوم نوح باندې عذاب راوسته او په دې ورځ باندې الله پاک هغه له نجات ورکړو. نوح علیه الصلاۃ والسلام له په دې ورځ باندې الله تعالی فرعون هلاک کړو وغیرہ وغیرہ. ډیر اهم واقعات په دې ورځ باندې رونما شوي دي. انو د دې د روزو اهتمام پکار دی او د يهودو د مخالفت په بنیاد باندې یا 10 محرم سره 9 یو ځای کوي یا وسره 11 محرم روزه یو ځای کوي. دې ملګری یو تصویروم را لګل دی چې هغه کې یو نوجوان الګ ته او هغه د ویختو سره کې میاس کې لارو باسل ده او د دې په بنیاد د تپوس کوي چې موږ د یو قاری سے بیان واورید او هغه کې هغه وی چې نوجوان الکلا د ویختو په میاس کې لار او باسل نه دی جایز. د دې تپوس کوي چې دا خبره صحیح ده او که صحیح نه ده. نو د دې خبرې نه مخکې د دې خبرې تپوس پکار دی چې دا په کوم سټایل باندې زمونږ نوجوانان الکان ویخته پریدي. نو د دې څه حکم دی؟ نو د لارې او باسلو خبره دا دویم نمبر کې ده. اصل کې خبره دا ده چې زنانو سره د نارینو مشابهت اختیارول په دې باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لعنت ویل ده. نو داسې طریقې سره ویخته پرې خودل چې په هغه باندې الکان خپل ځان بل چاته د خیسته کولو نیت لري نو دا ناجایز دي. او د ویختو صحیح طریقه د سنت مطابق طریقه داده چې ویخته هوار پرې خودي شي. د سیډونو نه ویخته کمول په میاس کې ویخته لوي ساتل د دینه باقاعده حدیث کې من راغلی ده چې سزا کې ویخته کټ کړی شي سزا کې ویخته پرې خودي شي. نو دغه خبره اهتمام پکار دی چې موږ او تاسو ویخته د سنت طریقې مطابق پریدو. باقی د لارې میاس کې او باسلو بارکه احادیثو کې د عمر څخه تحدید نشته د عمر څخه قید نشته. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ابو داود شریف کې روایت ده هغه کې فرمایل چې یو څو سيزونه داسې دي چې هغه د تمام انبیاء کرامو سنت دي. په هغه کې بعضی روایتو کې په سر کې میاس کې لار او باسل عمر راغلي دي. نو میاس کې د ویختو کې لار او باسل دا هر چا لپاره جایز دي. البته د ویختو سټایل په دې باندې غور پکار دی چې دا زمونږه چا سره مشابهت روان دی. آیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او نیکانو صالحانو خلق سره مشابهت روان دی یا خدای مکه باطل خلق سره زمونږه مشابهت روان دی. د غور خبره او د لمحه فکریه زمونږ د پاره غدا ده. جی دا ملګری تاسو کوي چې مچای دا دوه قسمه مچای وي. یو مونږ ته لوزه مچای وایو بل ته مونږ ډانډاره مچای وایو. یو زیړه وي یو تور وي. تور لګ ډیره خطرناک وي او دا غي چکم لګي بنده ته تکلیف هم وي او ټک ورکی هغه. نو د دې مړول د اور په صورت کې یعنی په اور باندې د دې بلول او سوزول دا جایز دي او کنه دي جایز دي. سره سره دا خبره کوي چې نور دې زمانہ کې وسایل شته سپری دي وغیرہ نو هغه په خپل ځای باندې او که چېرې داسې صورت وي چې د اور نه بغیر بل لار نه وي نو بیا د دې په اور باندې مړول جایز دي او که جایز نه دي. نو جواب دا دی چې کم یو شی ضروري وي لکه مچای شو مار لړم وغیرہ انو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو ضروري سیز د ضرر رسولونه مخکې مړ کړئ نو د دې مړول جایز دي. البته حدیث کې باقاعده من راغلی ده چې اور باندې چاره تکلیف رسول دا د الله تعالی دته عذاب الهی وي. لا تعذبوا بعذاب الله
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو د الله والا عذاب چاله مو ورکوي نو په اور باندې مړول جایز نه دي او دا خبره په دې زمانہ کې کم از کم لږه غوندې مشکله ده چې موږ دا وایو چې د اور نه بغیر بل لار نه وي قسمه قسم دوايان راوتی دي که هغه مچای چرته دیوال کې دنه سوړه کړي نو داسې لیکویډ هغه مایا شکل کې دوايان دي چې هغه ته بنده ورړول شي پودر شکل کې شته هر قسمه دوايان ملاويږي نو په اور باندې د ضرري سیز مړول د دې علما اجازت نه ورکوي دا ملګری تپوس کوي چې یو کس په لار کې په روډ باندې یا په غلای کې پیسې عمومي او بیا هغه یو فقیر مسکین لور کې نو په دې سره دغه غاړه خلاصيږي او کنه خلاصيږي نو د دې مسلې جواب ده چې کله بنده په لار باندې پیسې بیا عمومي نو دې ته سوچ پکاري چې دا پیسې دومره دي چې د دې مالک به دې په طلب کې ګرځي بعض اوقات ډېری پیسې وي او بنده دا خیالي چې دا کچانه روکې شي وي نه غو پریشان وي نو بیا د هغه تشهیر پکار دی هغه اعلانات پکار دي په مناسب طریقه باندې په داسې طریقه باندې چې د زړه مطمئن شي چې د دې خبره ما خو وضاحت وکړو نو که مالک راغی نو وردی کی ورله پیسې چې نه خانه او ته برابر وخی او که مالک رانغه نو دې دا پیسې ځان سره ایثار کی فقها لیکي چې تر یو کال پورې دې دا پیسې ځان سره ساتي ځکه چې سټه موږ د دې مالک راتل متوقع دي نو که مالک رانغه نو بیا دی هغه پیسې او دی ګوري که په خپل باندې دغه مندون کې د پیسو غریب سړی وي نو په ځان باندې خرج کول شي او کچري د په خپل باندې مالدار وي ان بیا دی غریب له د صدقې په نیت ورکی خو شرط به پکې دا وي کچري د دینه پسوم مالک راغی او هغه وی چې دا تا صدقه ورکړه نو دا دی خو کړو نو خو خبره ختم شو او کنه هغه ورته وی چې مال به زما پیسې راکې نو دې ورله بیا پیسې ورکېږي دویم صورت دا ده چې هغه لګي پیسې وي او دته دا یقین وي چې د دې مالک به دې پسې ني پریشانه انو د هغه دومره زیات تشهیر ته ضرورت نشته چې غلار باندې سوق تیریږي نه غي ته دی وای چې ما پیسې مونته دي او کله چای نو ما سره رابطه وکي نو که افتنیم بیا پیسې اظهار کی او که ایثار کړی او سوکران نلل نو بیا دغه مسله ده که خپل باندې مستحق وي نو ځان باندې هم خرج کول شي او که په خپل مستحق نه وي نو چې د غریب لدی ورکی او د دې حیثیت د لقطې ده د لقطې مسله لګه باریکه ده او ډیرو پیسو په صورت کې هغه یو کال پورې ځان سره ایثارول ضروری دي ان په دې وجه په دې مسله کې ډیر زیات احتیاط پکار دی دا ملګری تپوس کوي چې کله حافظ قرآن تراو کې قرآن پاک ووري نبیا اغله سهدیه ورکول جوړه ورکول یا ورله پیسې ورکول دا جایز دي او کني دي جایز دې سره سره دی وی چې موږ ته یو ملګری وي چې دا حافظ قرآن له پیسې ورکول دا بدعت دي او مسائل رفعت قاسمی وغیرہ حوالی دی ورکړي چې هغه ملګری وای چې دغه فتاوی دی ته بدعت لیکلي دي او بیا دی دا تاسو کوي چې بعضی حضرات هغه کې دی یو حضرت مفتی سے نوم اغستره چې هغه دی ته جایز وای نو موږ ته د مسلې وضاحت وکړي چې حافظ قرآن لا په تراونه پس هدیه ورکول پیسې ورکول جوړه جامع ورکول دا جایز دي او کنه دي جایز نو چې کوم حضراتو دې ته ناجایز لیکلي دي نو د هغه خبره په خپل ځای باندې صحیح ده او چې کوم حضرات ورته جایز وي نو د هغه خبره په خپل ځای باندې صحیح ده ځکه چې د تراونه پس حافظ قرآن لا چې کوم سور کول شي د پیسو په شکل کې یا د نورو کډو کډو په شکل کې نو د هغه دوه صورت دي یو صورت دا ده چې هغه مشروط وي مشروط معنی ده چې مخکې نه هغه خبره کړي چې زه تراوی کوم او ګره دوه پیسې ورال راکوي زه تراوی در کوم او تاسو له ختم کوم
مال به دا راکوي، نو دا شرط لګول دا ناجایز دي. او په قرآن پاک باندې مشروط پیسې اغستل دا چې کوم دی نو څنګه چې مساعد رفقت قاسمی والا نورو حضراتو لیکلي دي نو دا جایز نه دی جی. البته که چای حافظ قرآن تراوی او کی قرآن پاک ووري او یو کس نیم ورلا یا محلی والا په خپل مرزای باندې بغیر د جبر نه بغیر د شرط نه په خپل مرزای باندې ورله پیسې ورکي یا ورله سره جوړه جامې ورکي، چون کې دا مشروط نه دي، د دې شرط نه دی لګول شوی، نو د دې ورکول جایز دي. څنګه چې زمونږ حضراتو مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه فتاوا فریدیه کې دغه شانتي فتاوا حقانیه زمونږ د پاکستان په غټو دارالفتاګانو کې دغه شمار دی، دغه حضراتو فتوا هم ده او دا معتدل او درمیاني فتوا ده چې دې کې نه افراط شته او نه پکې تفرید شته. او چې کوم حضراتو دې ته ناجایز لیکلي وي نو هغه بعض اوقات د خپل هغه ماحول مطابق فتوا ورکوي، نو کې دې شي چې کوم حضراتو دې ته ناجایز لیکلي د هغې په علاقه کې به دا ترتیب وي چې هلته به مشروط وي، هلته مخکې حافظ قرآن به چې ته شرط لګوي نو د هغې طریقې کار مطابق ورته هغې ناجایز لیکلي دي، او چې څوک ورته جایز لیکي نو هغې به د خپل ماحول مطابق فتوا ورکوي چې هلته به شرط نه لګوي حافظ قرآن. زمونږ علاقه هغې کې عمده ترتیب دی چې حافظ قرآن ختم وکړي، که څوک ورله لږې ورکړي، که څوک ورله ډېرې ورکړي، که څوک ورله ور نه کړي، نو حافظ قرآن چېرته دا مخ نه دی راړولی خلکو ته چې تاسو ماله دا پیسې لږې راکړئ یا تاسو ماله ولې را نه کړئ، بس چې که څوک ورله ورکړي نو هغه واخلي، او که څوک ورله ور نه کړي نو په هغې کې څه مسله نه راځي. نو په دې طریقه بیا د دې حیثیت د هدیې شو، د یو تحفې شو، نو که ورکوي یې ورله د خپل زړه په خوشحالۍ باندې د دې ورکول هم جایز دي، او که هغې اخلي بیا د هغې اخیستل هم جایز دي. دا ملګری تپوس کوي چې کله د مستری او د مالک میس کې دا معاهده وشي، که مالک د کار نه رسته شو نو 50,000 به هغه جرمانه ورکوي، او که مستری وتښتېد میس کې نو 50,000 روپۍ به هغه ورکوي. نو دوی ته موږ جواب کې ویلو چې دا قسمه معاهده جایز نه ده. نو بیا دوی په هغې باندې سوال وکړو چې هغه مالک هغه مالدار دی او ډېرې پیسې دي ورسره، نو هغه د جرمانې په طور باندې د دغې معاهدې لاندې مستریانو له 50,000 روپۍ ورکړي دي. اوس هغه مصریان تپوس کوي چې دغه پیسې دې سره موږ څه وکړو، دا چې ته جومات کې ورکو که مدرسه کې ورکو ځان له استعمالولی شو که نه شو استعمالولی. نو مسله دا ده چې کله یو پیسې په غلطه طریقه باندې د یو کس د غاړې بنده ته میلاو شي نو په شریعت کې د هغې اصل حکم دا دی چې مالک ته ورسولی شي. دلته تاسو ته مالک هم معلوم دی او ژوندی هم دی او هغه ته رسایي هم ممکن ده، نو دغه پیسې د مالک حق دی، دا نه په جومات کې ورکول باندې دی بری کیږي، نه په مدرسه کې ورکول باندې بری کیږي، نه غریب ته ورکول باندې بری کیږي، دا به اصل مالک ته رسي. که مالک ولا د زړه په خوشحالۍ باندې ورکوي نو بیا ځان دپاره د استعمال کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې 4 رونه دي په کور کې، د هغې ودونه شوي دي، هر یو ښځې سره 2 تولې کالی دی او دا کالی د هغې خپل دی، نو آیا چې دا کالی راغون شي نو په دې باندې به زکات وي او که نه وي؟ نو په شریعت کې جواب دا دی چې په شریعت کې د هر یو کس د ملکیت خپل تصور دی. دا زنانه چې کومې تاسو یادوئ د رونو دا کورواله، نو که دې کې یوې زنانه سره نصاب ته پیسې یا سونا مالیت رسی نو په دې به زکات فرض کیږي، او که نه هر یوې زنانه سره لږ کالی د نصاب نه کم دی، دا 2 تولې چې تاسو یادوئ دا د نصاب نه کم دی، نو که دا به راجمع کولی نشي دا به خپل ملکیت اعتبار ویږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دی او هغه خپل کلی یو شته او هغه سره د بال بچ نه بل ځای ته لاړ چې هغه مدت مسافت باندې دی او شرعي مسافت چې کوم 78 کیلومتر دی په هغې باندې دی، او هلته هغه ځان له کور واغستو، هلته ورسره ښځه او بچي هم دي،
بیا دغه سړی د خپل اصل وطن ته یو شپیله دو شپوله درې شپوله راځي دلته به د موز به څنګه کوي پوره به کوي او خو قصر موز به کوي نو جواب دا دی چې کله یو سړی بل ځای ته مستقل اوسېدو د پاره لاړ شي او د هغه ځای نه هغه د بیا راتلو اراده نه وي نو د دو وطن اصلي دا دویم دی بیا لومبني وطن کې به د مسافر وي او الته که 15 ورځې کم نیت لراشي نو بیا به د الته کې سفرانه موس کوي او که چېرې دا خیالو چې دغه دویم ځای کې زه پاتې کېږم به کال به پاتې کېږم 2 کاله به پاتې کېږم او خپل وطن ته بیا راځم نو بیا د خپل وطن سره تعلقات نه دي کټ کړي نو بیا د دوه وطني وشي یو به دغه اصل د جای پیدایش او بل دغه جای رهایش نو بیا به دوه ځای کې دی مسافر نیوي دوه ځای کې به د مقیم حسابيږي دا د ملګری یو تصویر را لګلې دی او پاغي کې د چې کومه دیره کې پاتې کیږي دوبای کې نو دو چته کټ ته نو یو کس لاندې ملاسوي بل داغې نه بره فاصله کې بالکل داغه د پاسه او چت نو دا ملګری تپوس کوي چې لاندې چې کوم پورشن دی نو که په دې کې وسړی قرآن پاک کی تلاوت کوي او بار داغه د پاسه کس ودوي نو دې شرعي حکم څه دی نو تلاوت کول داسې پوزیشن کې دا د آدابونو خلاف دي که داسې موقع نوي بله دغه ټیم د خیر د ذکر کوي او تلاوت دی بیا خپل آداب سره کوي چې پاسه منزل کې یا پاسنی کټ کې څوک نوي ملاس دغه ټیم د تلاوت کوي او دغه دوران کې د خیر دی ذکر کوي نو ذکر جایز دی او قرآن پاک کلاول دا بیا د بای علامت د ځان ساتل پکار دی دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ په علاقه کې یو ترتیب دی چې څه خلق یا زنانوي یا نارینوي هغه د غرنه میزر راړي بیا په کورونو کې پردای زنانه چې یي هغه د پردي کور ته ولېږي هغه د هغې نه پړې جوړي او بیا هغه خرڅ کی نو چې کوم پیسې ملاو شي نو نیمه پیسې د غرنه راوړون کی شي او نیمه پیسې دا د هغه چا چې کور کې کوم زنانه او کار کړي دا غي نه پړې وغیرہ جوړ کړي دا غي شي دی وی چې موږ دا اوریدي دي چې دا شرکت فاسده ده انو د دې باره کې د شریعت حکم څه دی نو تاسو خو غالبا چې د دې خبرې وضاحت یا زپو نشم چې یو دی کې دوه مرحلې دي په دوه ځای کې د شرکت تصور راتلی شي یو دا چې د غرنه ګڼ کسان لاړ شي او هغه میزر اوري بي او رايړي نو یو دغه ځای کې شرکت تصور کې دی شي او دویم دا چې کور رايړي کړي تا نو بل چاله ورکی او هغه پکې مهنتو کې بیا د هغه نفس هغه خرج شي ناغه پیسو کې شرکت نو لومبنه صورت کې په شرکت تاسو سوال کې د پختنی سیزوی نو دغه شرکت جایز نه دی ځکه چې دا میزره دغه شانتي واخه دغه شانتي لرګي چې کوم مباح الاصل اشیاء دي په شریعت کې ان په هغه کې داغه پر غونډولو کې داغه په کټکولو کې شرکت دا شرکت فاسده ده څنګه چې هدايه وغیرہ کې لیکلي شوی دي اوس راځو دوی مرحله له نو دا دوی مرحله د براینام شرکت ته او په حقیقت کې دا اجاره ده چې دغه د میزری مالک ولګي او یو زنانه په مزدوري باندې ونیسي او هغه ته وی چې ته زماله د دینه پړې جوړ کا نو دا لفظن او په لفظونو کې خدا د شرکت والا معامله ده په حقیقت کې دا د اجاره والا معامله ده او اجاره کې معلومه خبره ده چې د اجاره خلاف القياس جایز ده او په شرایطو سره جایز ده او په هغه شرایطو کې یو شرط داوم دی چې اجرت معلوم وي مزدوري معلومه وي دلته مزدوري معلومه نه ده دا به خرڅيږي بیا دا غي نه پس انیمه پیسې به دې ته ملاويږي هغه څومره دي انو دا مجهول دي نو په دې وجه د اجاره فاسده ده دا ملګری تپوس کوي چې یو کس امام سره د موس صحیح سلام دکړه مثال په تور باندې 2 رکعات اعلان دکړو 2 رکعات د دنه وشو چې کله دې ځان لپاسي نو دوه خبرې د دې د سوال دی وړم بنای دا چې دې بزان لویا سنا وای او کنه بوي
او دویمه خبره دا تپوس کوي چې دا رکعتونه دی چې ځان له بیا کوي رستون دا به ډک کوي او که تش به کوي. لومبنۍ خبره خدا ده چې دا 2 رکعاتو دا خبره به منګه مخکې کو چې د امام سره 2 تش رکعتونه لاندې کړي دي، نو چې کله دی پاسي د امام سلام ګرځول نه رستو دی به دا 2 رکعاته ډک کوي. دا خبره خو واضحه شوه. اوس به دی ځان له ثنا وي او که نه به وي، نو که امام سره د ثنا ویلی وي او موز جهري و نو بیا خو د ثنا ویلو ته ضرورت نشته. جهري موز نه مراد د سحر، ماښام او د ماسخوتن موز دی. او که امام سره ثنا ویلی وي او که نه وی ویلی، خو لیکن موز سری دی، سری نه مراد د ماسپښین او د مازیګر موز دی، نو دی به چې کله ځان لپاسي نو بیا به ثنا وایي. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی غسل وکي نو بیا د هغې نه پس اودس چاردام کوي، نو د دې څه حکم دی؟ که غسل کې د چاردام نیت کړی وي نو څه حکم دی، او که نیت یې نه کړی نو څه حکم دی؟ نو مسله دا ده چې کله یو بنده غسل کوي نو د غسل په دوران کې د اودس اندامونه ووینځلی شي او په سر باندې لاس راښکلی شي، نو مسه وشي، نو اودس د ده وشو. نو که نیت یې کړی وي نو د اودس ثواب ورته ملاو شو، اودس یې وشو. او که نیت یې نه وي کړی نو اودس یې وشو، البته د اودس ثواب ورته نه دی ملاو شوی. او که یو سړی احتیاطاً د هغې نه پس اودس کوي نو څه مسله نشته. دا ملګری تپوس کوي چې کله چرګه بانګ ووایي نو هغه به علالولی شي، او که نه عام خلق وایي چې دا به علالولی شي. نو چرګه که بانګ ووایي دغه شانتې زمونږ په علاقه کې دا یو تصور دی او یو مشهوره ده چې کله چرګ اگای واچي نو بیا هغه علالولی شي. نو که هسې به یې علالی نو د هغې خپل چرګان دي، هغې خوښه ده، خو لیکن د دې وجې نه د هغې علالول ضروري نه دي. هغه چرګه غریبه هغې به چېرته بانګي ته کتلي نو د هغه په شانتې اواز به یې راوباسلی نو بانګ به یې ویلی، نو دا د هغې د قضا دپاره او د هغې د اجل دپاره ذریعه جوړول نه دي په کار. که په خپل طبیعت باندې علالی نو د هغه خوښه ده، او د بانګ په وجه باندې د چرګې علالول شرعاً او د شریعت په لحاظ سره د دې هیڅ قسمه اصل نشته. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس سره د نصاب عمره مال وي او په هغه باندې زکات فرض شي، خو لا تر اوسه پورې کال نه دی تیر شوی، نو دی که زکات ورکړي نو د ده د زکات فریضه به ادا شي او که نه؟ نو جواب دا دی چې کله د زکات عمره مال انسان سره جمع شي، نصاب ته مال ورسي، نو که دی د کال تیرېدو نه مخکې زکات ورکړي نو دا زکات ادا کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې د قسم په کفاره کې مسکین لس مسکینانو له روټۍ ورکول افضل دی او که جامې ورکول افضل دی. دویمه خبره ده چې که مسکین له روټۍ ورکوي نو د هغې شرعي مقدار یو صدقه فطر یعنی سرسایه دی، نو دا به 2 سرسایه یو مسکین له ورکوي او که نه؟ نو جواب دا دی که دا قسم کفاری ورکوونکې مالدار وي، صاحب حیثیت وي، نو کپړې دی ورکي، کپړې کې زیاده خرچ دی، د الله تعالی په لاره کې خرچ دی یو قسم له، د هغې به انشاءالله تعالی افضلیت ډیر وي. او که نه غریب سړی وي نو هغه دی بیا روټۍ ورکي لسو مسکینانو له. یو خبره. دویمه خبره دا ده که دی روټۍ ورکوي نو روټۍ به 2 ټیمه ورکوي، او که د روټۍ په ځای باندې سرسایې په مقدار باندې پیسې ورکوي نو بیا به یو مسکین له یو سرسایه ورکوي. 2 سرسایې نه دي، دا یو سرسایه دا 2 ټیمو روټۍ برابر ده. درېمه خبره هغه دا ده که دی دغه سرسایې پیسې به طور مثال هغه 100 روپۍ دي، نو که دی لسو مسکینانو له ورکوي نو خو یو مسکین له 100 روپۍ ورکي، بل لدی ورکي، بل لدی ورکي، نو که په یو ورځ باندې ورکړي لسو مسکینانو له نو صحیح ده. او که نه یو مسکین له ورکول غواړي د سرسایې دا پیسې نو بیا به په 10 ورځو کې ورکوي. که نن یو مسکین له ورکړي سبا دله ورکول غواړي سبا به ول ورکوي،
او کچری دا 1000 روپۍ جوړیږي نو کدای یو وخت کې یو مسکین لور کړی نو دا د یوې ورځې د کفاره به برابر شي او 900 روپۍ په د باندې بقایه وي. دا ملګری تپوس کوي چې کله انسان واړه بول وکي نو د ځان پاکیت د دې شرعي حکم څه دی، دا فرض دی او کدا واجب دی وغیرہ. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د وړو بولو د پاکیت باره کې ډیر زیات د احتیاط حکم بیان فرمایلی دی، بلکې حضور فرمای صلی الله علیه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، چې تاسو د وړو بولو نزان ډیر ساتي ځکه چې عذاب قبر عموما د دې وجه نه وي. او دا قاعده ده چې کوم یو ګناه داسې وي چې په هغې باندې دنیوي یا برزخی یا اخروی وعید بیان وي نو هغه ګناه کبیره وي. د ګناه کبیره یو تعریف داوم علما بیان کړی دی. نو معنا دا شوه چې ګناه که یو سړی وړو بولو اوچولو کې او 10 پاکیت حاصلولو کې احتیاط نه کوي انو گویا کې د ګناه کبیره کې مبتلا دی او د عذاب قبر شدید اندیشه ده. نو په دې وجه باندې ډیر زیات احتیاط پکار دی او د وړو بولو د پس ځان پاکولو کې ښه اهتمام پکار دی. دا ملګری تپوس کوي چې کوم ځای کې حدیث وي یا خبر واحد وي نو د هغې په مقابله کې عرف له اعتبار شته او که نشته. او دا د دې دا سوال زمونږ د یو جواب باندې د اشکال په تور مخې ته راغی چې دی یو مسله د شراکت مخې ته راوړې وه نو دی له ما جواب ورکه که چېرې د دې جرګې ته دا خبره حواله شي نو دا به ډېره ښه. نو دی وایي چې د شریعت په مقابله کې د جرګې څه حیثیت دی. نو دغه خو یو خپل ځای باندې علمي سوال دی چې عرف او خبر او حدیث چې کله متعارض شي نو بیا ظاهره خبره د نص به هر حال مقدم دی. عرف او تعامل چې دی دا په قیاس باندې مضبوط حجت دی. د قیاس په مقابله کې عرف معتبر دی خو لیکن د نص په مقابله کې هیڅ شی نه دی معتبر. چې کله حدیث راغی قرآن پاک آیات راغی نو بیا به هر څه ختمولی شي. او د دې یو آسان مثال دا دی چې پوره دنیا کې نن زمانه سود روان دی نو دا موږ نشو ویلی چې دا یو عرف جوړ شو نو لهذا د سود له جایز کېدل پکار دی. ولې؟ ځکه چې نص موجود دی، آیات کریمه موجود دی او د نص مقابله کې عرف اعتبار نه. دا یو خبره شوه. اوس راځو زه خپل د جواب وضاحت کومه چې ما تاسو ته غالبا چې پرسنل کې دا خبره کړې وه چې دلته کې منګه جرګه د نص په مقابله کې نه راړو بلکې ما تاسو ته ووی چې جرګې فیصله نه کوي، جرګې روغې کوي. نو دا صورت ما صلح ته واړوي چې روغه وشي. نو په روغه کې بیا تاسو ته ما د دیت مثال درکړی او تاسو له ما تعالی غالبا د قتل عمد مثال درکړی. نو دلته کې منګه چې د جرګې ته کوم خبر تفویض کوو حواله کوو نو دا په دې وجه نه چې منګه د نص په مقابله کې یا د خبر واحد یا د حدیث په مقابله کې جرګې له ترجیح ورکوو بلکې موږ دا خبره صلح ته اړو. صلح هغه خو د نصوصونه ثابت دي چې هغه د 2 کسانو میس کې چې په کومه خبره باندې غیر ضامن شي نو هغه جایز دی. دا ملګری تپوس کوي که چېرې د یو کس امام سره نالګي وي انو د هغې مقتدي د امام پسې موس کېږي او که نه کېږي نو بغیر د څه عذر شرعي نه امام سره یا بل مسلمان رور سره نالګي ساتل دا ګناه دی. او بیا خاص کر په دې صورت کې چې تاسو وایي چې هغه حافظ قرآن امام صاحب چې دی نو هغه بار بار هغه خپل ملګری راضي کوي خو لیکن هغه امام صاحب سره خبرې نه کوي نو د دې نه اجتناب پکار دی. خپل میس کې ورورولۍ سره وخت تېرول پکار دی. باوجود د دې که چېرې یو کس امام سره نه لګي نو د امام پسې د هغه موس کېږي، موس کېدو کې څه مسله نشته.